دا د خیبر ضلع باړې هغه بسونه دي د کومې د حوالې سره چې دا خبرې مشهورې دي چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه تیزترین بسونه کوم چې بریک هم نه نیسي د باړې دي. دا د بیډفورډ کمپنۍ بسونه کوم چې د برطانیې دي خو ولې د دې رنګ او روغن او ټول ډیکوریشن په پاکستان کې په داسې انداز کې کیږي چې هغوی هم ورته حیران دي. نوماد سید محمد په 1956 کې دا بسونه جوړ شوي دي. دا په 1956 کې دا بسونه راغلي وو چې اول به ورته کټو ویلو د راکټ په هغه کې او دا لري یا نه راول شوي دي او خیر په 1989 کې دا راکټ راغله او په 90 کې ټربو راغلی او بعد 90 نردل دا ګوډي بیا دا بسونه خو په بوړه کې چې کله راکټ راوته دا بسونه موږ د مشرانو نه چې کومه پښتنه کوو دغه وختونو دوی چې دا موږ د اول به دا ډبګارې لاره تلل ډبګارې نه او بوړه به واچلېدله او یا نردل نه دا شروع شوي ته اوسه پیر نه دا اوسه چې کومه ډله سي او هغه پیر موږ سم کې ډېر خلک وسم د زشتا چې دا بس دا ډېر د عزت شاعر ډېر د حیو شاعر ځکه چې اوس په دغه زنونه کې نه ویار څه کې نه ډېر په عزت کې چې په سوزاکو کې په دغه ګوډیو کې سره زنونه ور سړو اس په سلام نوي. زمانم د رورو شکرلا مې نامه ده بس دغه لارې مې ده بس دا هم د شوق یو شوق د پاره جوړ کړی خپل شوق هم دی او بل مونږ یو چې دا خلک مونږ سره سي چې خوشاله لړ شو نه بس ولا چې سختی خو نه کوي یو کلندر هم سختی نه کوي خو داسې دی چې د لارې پردی رورو ډرایور کلندر هم بي او دې ځنه چې کوم اړې پورې 100 روپۍ خلو سټاپ 150 روپۍ خلو بیا به کې د ډېر خلک راوغي چې یو لاس کې رورو 50 نیولې بل پکې شل نیولې بل وای ما سره نشته. څرګنده دي وي چې په پیښور کې د بي آر ټي بسونو د شروع کېدو نه پس ډیر بسونه اوس په ډیمپرو کې بدل شوي دي او د دې نه د ډیمپرو کار اخیستی شي خو په باړه کې اوس هم دا بسونه هماغسې چلیږي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.